والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله الطيبين وعلى صحبه أجمعين. أما بعد، بسم الله الرحمن الرحيم. باب ما جاء لا تقبل صلاة بغير قبول. اجماع के लिए जो खबर तस्कीर है अवल हल अल्फाज मुबारक जुमा और हदीस की करवाए बल बात दसनत मुताबिक इस्तिलाही खबर बल पास बयान द मसाइल और इख्तिलाफियों और सलों पास अदिल्ला हर फरीक हर मसला है और इंजम पास वजूद तरजीह मज़हब हनफी ये हदीस शरीफ की इख्तिलाफी मसले मुहद्दिसीन और आलिमा बयान है। हदीस शरीफ की गाली जहेज और मुहस्सा और तस्ना बगैर नफर और कबूल न हो मुराद कबूल जैसे हद से दावदस न बगैर मुंज न सही की जहेज और मुंज काहे सदी न मालूम हो कि नजर बसिया खाना कोई उस इख्तिलाफ वसुजदे तिलावत और जनाजे नमाज के चिदाता बगैर दावदस में वीडियो करने की जनाजे पमाज़ के इब्न जरीर तबरी और आमिर शाही और इब्न औलैया मसलक दारू जनाजा बगैर दावदस में की और इमाम बुखारी रहमहुल्लाह का ज्यादा और मंसूब करे इमाम बुखारी रहमहुल्लाह के कायल दे जनाजी मन बगैर दावदस लेकिन इमाम बुखारी रहमहुल्लाह का निस्बत सही नहीं दाखिल को दीन और महक़ इमाम बुखारी रहमहुल्लाह जनाजे मंज़र की फरमाई इन दुआ कसायर अय्या जनाजे में दुआ लेकर नूर दुआ का मुझे इतना हम कह रहे हैं दुआ पर पहुंचना जरूरी नहीं है जनाजे मंज़र पर पहुंचना जरूरी नहीं है इमाम बुखारी मज़हब आप जाने इमाम बुखारी रहमहुल्लाह की तस्वीर सलात के जनाजे दुआ सलात करेगा मादम वजूद की ना बल्कि बयान हकीकत का मंज़र जनाजे जब जनाजे का मंज़र हकीकत दुआ का बस बस खबर वह इख्तिलाफ वसीले तिलावत के इब्न औलैया और आमिर शाही और इब्न जरीर तबरी सा इमाम बुखारी मांगे इमाम बुखारी रज़ी आयत दे कि सुजदा तिलावत बगैर दरा और दस्ता की भी जमहूर आयत आला जिस सुजदा तिलावत बगैर दस्ता की दावी दलील से सुजदा तिलावत बगैर दस्ता की दावी दलील बुखारी शरीफ रिवायत है अब्दुल्लाह इब्न उमर रज़ियल्लाहु अन्हु अन्नहु सजदा अला गैरि वुज़ूए और ये रिवायत है अन्नहु सजदा अला गैरि दुहूरे जवाब दे कि बुखारी शरीफ में असली तफसीर आगे जगह से आगे जगह से सजदा अला वुज़ूए या सजदा अला दुहूरे सही बात बड़ा मुद्दत और दलील है मैं जनाजे में दुआ दा सेकंडों में दुआ करें जिसके वो कुरान करीम जो हदीस मुबारक का सारी में जो मंजूर है चले कुरान करीम के खुदे भाई कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मुंतज़िम कवा
چې مرشي منابع ورته کوي مسکه مطلب حدیث کې مدره صلات الجنازه متجانه هذا منظر لپاره او د سروي دی او نه جنازه لپاره یعنی کله چې په پوښتنه لما مسألة عالمان درد ذکر کړي او محدثین حضرات هغه مسألة د فقه ضروري واقع د ضروري هغه چاته وایي چې د هغه طاقت د حقوق په استعمال هم کوي او طاقت د خور په استعمال هم کوي نه دې موږ کولای شو نو دا صورت په خپل زمانو کې کوم اوسې وجاز کې سره ناسي او د سینې اټل او د هم نه کېږي د جواب راځي او دې کوم نه کېږي سبا کوي فاقد الضروري هو پیژند کړه نو پښتا د دې کوم چې خاور نشته او ما ته یې نه راځي دې پس کوي دې معنی کې دا ایمو امام مختلف راځي امام ابو حنیفه رحمه الله وی لا يصلي ويأتي من بنك يا بابا زيد امام مالک رحمه الله وی لا يصلي ولا يأتي کله موږ کې یو نه قضا او موږ کې ثابت ده امام احمد بن حنبل وی يصلي ولا يأتي موږ کوي قضا جنازه اور امام شافعی رحمہ اللہ نے سرور اقوال منقول کی یو قول امام ابو حنیفہ بشان دے دیم قول امام مالک بشان دے دیم قول امام احمد بشان دے اور سرورم قول دارت یسلی استحبابا ویقضی وجوبا اور دا راجح قول دارت بمذہب نووی ذکر کرے بشرح دا مسلم جو امام مزنی ذکر کرے انسان قول بکده صاحبین امام ابو حنیفه رحمه الله امام محمد و امام ابو یوسف آغیوی تشابه بالمسلمین بکی و بیا بقضایی یتشبه بالمسلمین و یقضی شکبوت بشی و دلولا ارادت بودی بیلوی سقضایی علیکہ بفوشی او زمان کے بڑے مذہب کے امام ابو حنیفہ رجوم د صاحبین ہم خود کا ثابت تلا اور مختلفی قولم دائر حرام مدوی اور آجین دائر دلائل پر بنیاد لیکن کوئی شئی دلائل پر بنیاد سے کہ مضبوط ہے یہ زمان کے بدین اور شریعت میں لدے مزائل شاہ تشبہ بالصالحین مزائل شاہ تشبه بالحجاج فضائل شان تشبه بالمسلمين نزيد وقريب القياس لو سمعنا عادت او جيد بالغ شطار مكي قلوب توسيله تشبه فتاو تقو بتقاس صدا وبين التشبه بالصالحين كيما هو بفراك آئیسا دا غرمہ کے حیث بانشا خدا روچہ کو قدیرش ودجیل کی قضائی کو ہم راولی فرمانا ہمارے مبارک لکئی تشکو بیسائمین بکئی مسافر کو لراغے بغرمہ کی وہ مسافر کو روچنش کو مقیم شاہ خدا روچہ کو قدیرش کا ذکر سے ابتداء دولت سفر تشکو بیسائمین بکئی مانا ہوئے ہمدانی سری بحج کی اعلان کے رفت سے جمع ہوگا ہمارے فاسد شکر واپس بنائی ذکر پر ایمان تشبہ بالحجاج پر گئی خدا حج پر اعتبار گئی خزان بشو تشبہ اتر کا وقت کشن سکتے حاقی الدولے پر تشبہ بالمسلمین گئی اور خزائی پر رولی ہے کبھی کوئی شئی لاکھول راجع دے وصل کوئی شئی دائما مسئلہ چیزی ہے کہ علماء کرام اور شارعین کے یہاں مسئلہ بنا دی کوئی ومانزل کے امام بسی مداری اور 10 اماج نوراروان پڑی اور 10 کہو جو بیان مباقی سراش کم رکھات سے در منزل ہے امام سلام ہو کر زمان
حرکات په اعتبار لکه په کوم شي کې کوي دې د مسله د بنا د بنا قائل دي او شواهد د بنا قائل نه دي هغه چې او د استعمال څخه په لسان ابن حجر رحمه الله فتح الباری کی بخاری شریف شرح کی مزور او شور سره د خپل مذهب کلای او کومه به اعتراض کوي په دې حدیث باندې او چې دا سړی او د سماشه او د صلاح او د سکي او واپس راځي دې کې یو د سړی دا صلات بغیر ظهورین شو او صلات بغیر ظهورین نه تحلیل لهذا د همون او دغه یو د صحیح دی تمام ورته جواب ورکړه د خدای امامنا چې او د سیمان شو او د سې او واپس راځي دې وخت کې په مانځه کې دا صلات بغیر ظهورین نه دغه صلات کې دی راځي هغه تاسو خبره به کې صلات کې نه څنګه دې چې په صلات کې کله دا چې دې راشي کله په صلات کې وي چې امام حرکت کوي او په کار چې حرکت دې حساب شوی دی د صلات تروسا د دې حرکت نه کولای کا او هغه چې صلات نه لسه د حرکت د دوه کوي کا هغه په کوم شي کې کوي معلومه چې دې صلات کې نه لګا په صلات کې امام علی متزیده راکړي یا په موږ باندې اعتراض باندې کې حاضر اعتراض کوي چې خدای په صلات کې نه دي صلات کې نه دي دا عمل د عمل کثیر او عمل کثیر مقصد د صلات کې نه او څنګه چې بیا په کې وکړه چې او تاسو جاري شو تل راتل په کې ځای چې باندې کلام په سره خبرې په کې ځای چې حاضر چې خبرې په کې ځای تمام جواب کوو چې دا عمل کثیر په کې جایز دی او دا خبرې په کې نه جایز یا خدا په چې دا جایز او موږ چې دا نه جایز ټول خلاف قیاس دی او حدیث کوي یا حدیث بداري کوي او ابن ماجه کې دی او مصنف عبد الرزاق کې دی هغه مختلف سندونو سره دی عائشہ رضی الله تعالی عنها روایت ده او د ابو سعید خدری رضی الله تعالی عنہ روایت ده او د عبد الله بن عباس رضی الله تعالی عنہ روایت ده هغه ما اصحابو قیون او رحمان او قدسان چاته چې ولټي په مانده کې راشي یا یو ځګی شي یا دې ویني ټوټه راوځي یو د شي نو څه دی وي په دې لارې او د سپیوي او بیا دې راشي ماته باندې دې او ورته پنځه علی صلات په مانده دې بلاوي ومع ذلك لا يتكلم او صلات دې خبرې نه کوي ځکه او بیا هم ثابت شو او عدم الكلام ثابت شو دا چې دا شي چې کومه په مانده کې نه دی معنا یې جواز مونږ د حدیث جواز یې نو یا کومه کوم شي معنا یو حدیث راځي حدیث په دې چې خبره باندې ځای په حدیث کې یاد نه دا چې خبره ورته نه کومه باندې هغه اعتراض کوي چې تاسو دا حدیث چې کوم دی جماعت پکې د کلام نه راغلی او جواز پکې د عمل کثیر راغلی دا حدیث صحیح مختلف سندونه دي ټول سندونه صحیح تاسو په خبره باندې کوي چې دا ابو سعید خدری په روایت کې یو راوی د اسماعیل ابن عیاش او هو ضعیف هغه ضعیف دی هغه مسند عبد الرزاق کوم سند دی هغه یو راوی د سليمان ابن ارقم د مضروب دی مذکر الحدیث دی دا حدیث قابل د استدلال نه دی تاسو خبره باندې کوئی شي اول سره چې دغه سبب باندې ابو بکر اللاهی دی او مصائب هغه ضعیف دی لہذا دې حدیث کې ضعف دی او دا څوک په کوم شدید دی چې قابل د استدلال نه دی تاسو په څنګه دی دې حدیث مونږ وایي تمام دې جوابونه کوم صحیح جواب دی
सही जवाब क्या लगा सनद में मुख्तलिफ حكم حديث صحيح فمختلف الطرق والسلاسل لدى حسن لغيره درجة درسيه أو حسن لغيره قابل لاستثبات الكلمة كم से कम حسن لغيره درجة ورسيلة أو كم حسن لغيره قابل لاستثبات फिर जवाब हदीस को सही थे मुअय्यन रिश्ता मुअय्यन अहल सहाबा बमाते की वजह से शिवी जो तसली जो बिना सलात की सलात है और हदीस सही जी मुअय्यन जी बाहर का सहाबा सरा अगर तमाम कुवत हासिल की जा काबिल है इस्तेसारी लिहाजा सदा देव जिदा हदीस सही बने काबिल है इस्तेसारी कोई चीज नहीं समझ बाबा माजा की बात देखो